الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و عزتمندو، الله جل شانه د مسلمانانو لپاره د حلال او پاک تجارت ترغیب ورکړی دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي احل الله البيع وحرم الربا، بیع او شراء یعنی خرید او فروخت دا ما حلال کړی دی. وحرم الربا، او الله جل شانه فرمایي چې ربا او سود دا حرام دی. حدیث کی مرادی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمائی الحلال بین، حلال شیزونه دا بالکل واضح دی، بیان دی. والحرام بین، او حرام شیزونه هم بین او واضح دی. وبینهما مشتبهات، او د دې دواړو په منځ کې مشتبهات چې د هغې نه هم ځان ساتل پکار دي. په دغه حرامو شیزونو کې نن سبا یو کمپني د هغې ته بی پاریو ویل کېږي، مطلب دی بزنس پاریو. دې کمپنۍ کې خلک دې سره انویسټمنټ کوي او په دې کې پیسې شریکوي چې دغه کمپني دغه پیسې په ناجایز طریقو سره استعمالوي او خلکو له د هغې منافع ورکوي. محترمو، د دې کمپنۍ سره انویسټمنټ کول، په دې کې پیسې شریکول دا بالکل حرام او ناجایز دي. دې ته علماو سود ویلی دی. وجه د هغې دا ده، یو څو وجې زه 15 وجې ذکر کومه. لومړنۍ وجه دا ده چې دې دا خبره کوي چې موږ مضاربت کوو، خو دې سره د مضاربت شرایط نشته. ځکه په مضاربت کې دا خبره لازم ده چې کم کس مضاربت کوي نو دې به ګټه هم مني، د ګټې سره سره به دې تاوان هم مني. چې څنګه ګټه دې تقسیمیږي منځ کې، همدغه رنګې به تاوان هم د دې په منځ کې تقسیمیږي. خو بي پاریو کمپنۍ کې ټیک ته ګټه شته، مضاربت ورته دې وایي، خو لیکن په دې کې نقصان د سره شته نه، چې نقصان پکې شته نه، لهذا دا مضاربت نه دی. که مضاربت ورته ویل کېږي دا مضاربت فاسده دی، او مضاربت فاسده بالکل ناجایز دی. دویمه وجه دا ده چې دغه کمپني دې دا پیسې بینکونو له او کارخانو له او لویو لویو ادارو له، دارنګې نورو ملکونو له دغه پیسې په قرض باندې ورکوي او په سودي قرضې باندې ورکوي. گویا کې د مسلمانانو پیسې په سودي قرضه کې استعمالیږي. دې وجې نه دې سره انویسټمنټ دا جایزه نه دی، دا بالکل حرام دی. درېیمه وجه دا ده چې د هر کاروبار والا سره، د هر کمپنۍ والا سره د علماو یو کمیټي، لیکن دې کمپنۍ والا سره د علماو کمیټي نشته. د ځان نه مجازي فتوی جوړ کړي دي او دغه فتوی دې په میډیا باندې ښیي چې موږ سره فتوی شته، موږ سره مفتیان شته، نو سره مفتیان شته، نو سره فتوی شته. د نفس مضاربت فتوی پیدا کړي دي او هغه دې ښیي خلکو ته چې موږ سره د مفتیانو فتوی شته. نفس مضاربت خو بالکل جایز دی، په هغې چې اختلاف نشته، خو لیکن د دې دا کار مضاربت نه دی، بلکې دا د مضاربت خلاف دی. درېیمه وجه دا ده چې کله یو کس مضاربت کوي او دې وجې زه پر خپل کار باندې ستومان یم، زه واپسي کوم او ته د خپلې پیسې واپس اخلم، زه بالکل اختیار شته د خپلې پیسې دې واپس اخیستې شي، د نه به څه کمی نه کېږي. خو دا کمپنۍ والا دا شرط لګولی دی، که یو کس د 6 میاشتو نه مخکې پیسې روباسي، د هغه نه به کټوتي کېږي، د نه به پیسې کټ کېږي. د دغه پیسې په کومه کاته کې دې کټ کوي، دا کټ کول هم ناجایز دی، حرام دی. دې وجې نه د دې کمپنۍ سره انویسټمنټ کول، په دې کې شرکت کول دا بالکل جایز نه دي. ټول مسلمانان دې الله جل شانه د حرامو کاروبارونو وساتي. الله جل شانه مسلمانانو له د حلالو کاروبارونو د کولو توفیق ورکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.